نیتم پاک. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر یهود قوم کې پیدا شوی او یهودو ورته بیا د خدای زوی ویلي. نو یهود کافر پدې شو چې هغه عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی ویلي. پلار روانو یو کله ولیدو چې ټول کله د کله را پریوته ده او د کلی ټول خلق تلاندې شي. نو دی ورته ودرېدو دی کلی تماشا کوي چې بار الها ټول کله را ناسته او د کلی څومره خلق چې دی هغه ټول تلاندې شي. نو دی وایي چې انا یحیی هذه الله بعد موتها. خدا دا کله د کله چې را ناسته او ټول خلق تلاندې مړ دي دا به بیا څنګه راځوندي کې دا به بیا څنګه ژوندي کې. الله ورته فرمایل چې ښا دا به بیا څنګه راځوندي کول ستا خیال نه دی. نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا خو ایمانو چې مړی الله راځوندي کولې شي لیکن دی ته به شک کله په کیفیت کې شو چې یا الله د دې د راځوندي کولې کیفیت به څنګه وي. یو شک فی الخلقت ته او یو شک فی الکیف. په نفس خلقت کې د انبیاء او شک نه پیدا کې به څنګه دا دغه یقیني چې خدای هر څنګه کولی شي. کیفیت راته وخا چې شان به څنګه. الله ورته فرمایل قال فخذ أربعة من الطير. یو سلور مارغان نیسا سلور مارغان او بیا دا سلور والا مارغان فسرهن الیک ځان سره خادت کا ځان سره عادت کا. نو مارغه او حیوان چې ځان سره عادت کی کدی خیالو کی چا تعلری نه موګوري بیا در پسې را منډي او سلور والا بیا لال کا سرونه ځان سره ونیسا او دا سلور والا چالال کی نو د دې سلور واړو غوخي کېمه کا چې داسې کېمه کې چې د یو مارغه د بل مارغه د غوخي پته نه لګي ټول مکس کا خپلو بیا دغه غوخي په غرونو د پاسه کېده دا غیر چاپیر غرونه دي لگا غو حال تکېده لګال تکېده لګال تکېده لګال تکېده. دا اوس الله پاک ورته چل خي او دا ورته خي چې زتا ته خیم چې زمړي څنګه ژوندې کو. مارغان علال کو غوخه کې میکړي سرونه ځان سره ساتلو کې می ټولي په غرونو داسې کې یو سر به روچت کو داسې او ورته وی چې د دې سر
اجزا چې دی هغه د ټول راشي او د سره د مرکب شي. د غرونو د سر نه به کیمې راوال وته او په هوا کې به هغه مارغه به سره مرکب شو جوړ بشو او به سره براغه د عزیر علیہ السلام لاستا او د سر سره باغه بدن یوځای شو او وابل و. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. بیا هغه کیمو ته आवाज وکا تو وګوره چې په منډه بتا ترځي. عزیر علیہ السلام هم دا چلو مارغانی ونیو او هغه لال کړه او هغه اجزا ټول کیمې کړه او سرونه ځان سره وساتل او هغه کیمې په غرونو کې خو ورته आवाज داریو مارغه اجزا براوچته ده او په هوا کې با مارغه به سره جوړېده او را بغه سر سره به یوځای شو وابل و. عرض میں داو چې الله پاک په هر چیز قادر دی. که خدای کی مشوی مارغان بیا په هوا کې مرکب کړي او د پیغمبر په وینا راځي او خپل سر سره جوړیږي او بیا الوزي کنه جی. نو الله پاک د کوټې لاندې مړشوي اته زامن د ایوب علیہ السلام هم بیا را ژوندي کولې. عرض داو چې لویه خبره اغا د خدای جلال او داغه قدرت او داغه شان پیجندل. بیا لویه خبره داغه قانون تا منقاد کېدل دي. داغه قانون ته گردن نهاد کېدل دي. لویه خبره بیا پکې دا چې دا واوري چې دا د خدای قانون دی او تو ورته گردن نهاد شي. داسې خزا بچرته پیدا کړي چې داغه په خېټه باندې حملي او هغه دا وایي چې یا الله زما د خېټه کې چې څه شی دی دا مستا دین ته وقف کړي. د بیبي مریم مور بیبي مریم په خېټه کې ده او خدای ته وایي اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا. اے پیغمبر په هغه وخت کې چې د عمران بیبي وویلې چې ربي انی نذرت لك ما في بطني محررا. خدای دا زما خېټه کې چې څه شی دی دا مې تا ته نظر کړی دا مې ستا په نامه قربان کړی. فتقبله مني خدای اوس ته زمانه قبولم کا
ما نظر خو کو او تیرانا قبولم کا چې سوخ کی بی بی مریم پیدا شوا دے دا خیالو چې الک با پیدا شي او زب دین تا وقف کا فلما وضعتها انسا ارکل چې پیدا شو جنې دیولی چی یا اللہ دا خو جنای پیدا شوا چلو عرص چی دی ما دا ویلی چی ما فی بطنی عرشے چی زما خیٹا کے دے الک دے او که جنای دے ذکریہ علیہ السلام تے حوالہ کرا چې دا ما دا الله په نوم نظر منل او دا بچه چې دا به د خدای دین توقفي دا واخله ذکریہ علیہ السلام د بی بی مریم تربیت شروع کو ورای لویولا 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 چې ځوانه شوه دا به په کوټګۍ کې ناسته وه ذکریہ علیہ السلام به چې ورننوتو نو وجد عندها رزقا دې سره به ولیدو چې په اوړي کې د جمی میوې پرتی دي او په جمی کې د اوړي میوې پرتی دي او هغه سيزونه پراته دي چې هغه د سړي په عقل کې ناراضي د خوراک دا په خلوت خانه کې بی بی مریم ته پراته ذکریہ علیہ السلام تی تپوس کی چی انا لکی هذا دا کم دینا دا خوراکونا در ترازی اوڑے دے موسمی نشتا و تا سر پراتی دی جمعے دے موسمی نشتا و تا سر پراتی دی بی بی مریم ورطوی قالت هو من عند اللہ قالت هو من عند الکه په وړي کې د جمی میوه او په جمی کې د وړي میوه خدای نشي راستوله بی بی مریم ځوانه شوه اوس الله اراده دا و چې د دې جنای نه یو الک پیدا کول پکار دي عزیزانو واقعا داسې وشو چې دا څه وخت کې ځوانه شوه او دې ته ډومبنه هغه زنانه بیماری وشوه نو دا د خپل کور نه لرې لاړه لرې دې لپاره چې څوک پوه نشي چې دا د څه بیمارۍ نه لاندې چاته دا پته ونه لګي د حیا دا عالمو چې د زنانو بحیا داوه چې زما د لمبام چاته پته ونه لګي چې دی علم بل کم ټیم کې او ولی علم معرض میں داو چې بی بی مریم لاړه او د
لري ذاکی فاتخذت من دونهم حجابا ځان نه غیر چاپیر پردے تاوکړي چې زه غسل وکم چې ویلم بل جامع واچولې او تیار شو نو الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا اللہ وی چې دا تیار شو نو ما جبرائیل علیہ السلام ورواستولو په کوم شکل کې فتمثل لها الى بشرا سویا فتمثل لها بشرا سویا دیوزوان الک په شکل کې جبرائیل می ورو لګل دې چې څو وخت دی الک ته وکړه چې دا ځوان الک دی وخت کې څوک ولاړ دی نو بیبي مریم ورته څوي قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا وظلمیا زپ خدای سره تا نه پناه غواړم ان كنت تقیا کته خسره کته خسره او ته تقوادارې نو زه په خدای سره تا نه پناه غواړم زه یو پاک دامنه جنۍ ما زمانه یو طرف ته شم اوس دا خو د بیبي مریم ایمان دی چې انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا کله خدای نه یریږي نو زما مخ نه بلری شي جبريل ورته څوي قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا وبدي انما انا رسول ربك زستاد خدای د طرف نه یو قاصد را لګلې شوم ستا خدای را لګلې صرفا لأهب لك غلاما زكيا دل را لګلم چې تعالی یو زوی وبخم ځوانه جنۍ پیغله جنۍ هغې ته وایي چې دې له راغلم چې تا ته یو زوی وبخم اریانه رکدا پې ولګېد قالت رب انی اے ربا وما زوی بسنگ کی نمازوی بسنگ کی لم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا لم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا د سړی لاسم ما ته نه دی لګېدلی زه بدکارم نه یم نو زما زوی به څنګه وشي ازلمه ورته بیا وي چې قال كذلك قال ربك هو علي هين
خبر هم داسې ده چې ستا وادم نه دی شوی، ته بدکار هم نه، خو ستا خدای وایي چې د ناواده کړي جینۍ نه زوی پیدا کول ما ته آسان دي. ناواده کړي جینۍ نه زوی پیدا کول ما ته آسان دي. او څه دپاره پیدا کوم؟ دا پیدا کوم ولنجعله آية للناس وكان أمرا مقضيا. دې دپاره د ځوانې جنۍ نه هلک پیدا کوم چې د خپل قدرت یو نښه دنیا ته وښیم، خلقو ته وښیم چې زه بې پلارم زوی پیدا کولی شم. وکان امرا مقضیا. بی بی خپکیږه مه، دا فیصله شوې ده چې ستا بچی به کېږي. علما لیکي چې په دې ګریوان کې یا په خوله یا په سپېږمو کې ورته پوکې وکړو، چې پوکې ورته وکړو نو فحملتها فانتبذت به مكانا قصيا. چې پوکې ورته وکړو فوراً دا حامله شو. د عیسی علیہ السلام روح د دې په خوله کې پوکواله، فحملتها نو دا حامله شو. فانتبذت به مكانا قصيا. او د دې حمل د شرم د وجه لارې لاړه. دا بس کی عزیزانو لس میاشتې تیرې شو. لس میاشتې پس ورته درد زیو لګېدو. د بچی پیدا کېدو دردونه چې دي هغه ورته چې درد زیو لګېدو نو الله اوس هغه قسم کوي چې دې ته دردونه شروع شو نو بیا څه وکړه. اسه د دې بیبي مریم دا شان چې اوچت ته نو خدای پاک ته ګوره چې دا کیسه څومره په خوند کوي. بیبي مریم ته احساس شوی فانتبذت به مكانا قصيا. لری لاړه. فجاءها المخاض الى جذع النخله. دردونه چې ورته ولګېده ورته حکم وشو چې ورشه د دې قجوري په بیخ کې کېنه. لارې ځنګل کې د قجوري بیخ کې کېنه. اوس دغه وخت کې که تاسو تحقیق وکئ زنانو ته ګرم شی د خوراک پکاري او اوبه پکاري د صفائی وغیرہ د پاره. بعضې وخت کې د ډېر درد نه خوله وچه شي اوبه پکاري. جبرائیل ورته ولاړ دی ورته څه وایي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة د دې قجوري دا بیخ اخوځوا دی ولا ټیلا تخی
اوس خلق چې تانه تپوسو کی نو تبڅه ورته فإما ترين من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما کسړې دی ولیدو او تپوسی درنو کو چې ده نو تور توای چې زمانن روزه ده په خو به خبرو نم روزي نیولای کېدی لکه څنګه چې د خوراک نه روزي دا څه به خبرو نم روزي زوی غیق کی راغسته دیو رائو قوم وللار لروت یا مریم انا لک هذا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا وده خدای بندی ستا خو مورم خراب نو پلار دیم خراب نو ته تازوی د کم ځای نه راوړو الله ورته بیا وی چې تو ورته خبرې مه کوه ته ورته وایه چې دې ماشوم نه پوښتنه وکړي اوس جنته مخکې پیدا شوی هلک نو فاشارت الیه بی مریم اشاره وکړه د خپل زوی ته چې دې ماشوم نه تپوس وکړي قوم ورته سوی قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا دغه معشوق به څنګه خبرې وکړي ټول وایي اده جنتی پیدا شوی معشوق ورته سوی قال اني عبد الله او زما د مور قوم د خدای بنده ما آتانی الكتاب واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا د مور په خېټه کې الله ما ته د منځ او د زکات حکم کړی چې تر څو زه ژوندی ما د یو ګنټې ماشوم دا د مور حال دا د ماشوم خبره هغه عظیم قوم ته چې ټول قوم اکبک شو دته چې څو وخت د 13 کالو په عمر کې انجیل ملاو شو او د 23 کالو په 13 کالو په عمر کې بیا د اسمان ته تللی دا دومره زمانہ ده تبلیغ چې کولو نو قوم ته تنگ شو نو په کوټه کې گیر کو چې کوټه کې گیر کو دنانا به आवाज کو چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله لکه د سره څوک دا هو وجل وای عیسی علیہ السلام قرآن ویلی چی یقینا بل رفعه الله الیه خدای ځان ته اوچت کړي واقعیت سوا کوټې نه به आवाज وکړي چې قولوا لا اله الا الله عیسی روح الله فیصله دا وکړه چې مړی کړي جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې ولاړو پکې پاډاله کې ول مړی کړي او تاسو د مشرانو کې چې کم یو تاسو کې لوی مشر دی او ورننه وځي یو د کوټې ته او راوی باسه یو دلته بار مړک جوړې ټیک دی بس پکې لوی مشر یو کتو او کوټې ته وردننه چې وردننه کو چې دننه کو جبرائیل علیہ السلام پاس نه چتو شلولو عیسی چت کو او دغه دننه شوه سړی چې دی دا د عیسی په شکل شو چې د عیسی په شکل شو چې راوته بار وی کوټه کې خو عیسی نشته خلق ورته خو ته یې کړ
چې عیسی نشته ته نه هغه زنیم د پلانې مو علم داده رانی صحیح بس ځوړندې کو چې ځوړندې کو چې پانسی کو شاته هوا بیا په خپل شکل شو چې بیا په خپل شکل شو دی وخت کې عیسایان چې دي 12 ډلې شوې اوس په عیسایانو کې 12 فرقې دي 12 مذهب دي پکې قرآن سوي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم شبه لهم دا معنا ده چې خپل سره ورته د عیسی په شکل شوی خپل سره ورته د عیسی په شکل شنو دوی چې جوړ عیسی دا وخت 12 ډلې شوې پکې د خدای زوی او خدای رانو تختول او خدای د عیسی خدای د بیبي مریم هم خدای د بیبي مریم خدا د عیسی د خدای زوی د پلان دا مختلف فرقې پکې جوړ اوس 12 مذهبونه دي په عیسایان بیا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه چوا هغه داوا چې مړی به را ژوندي کړ او قوم ته به وښودل چې دا وګورئ دا مړی او ما را ژوندی کړ اوس مړی ته به ووایي چې تا باندې لاندې څه تېر شوي دي نو هغه زما د قوم ته بیان کړه نمړي په ټول تفصیلات د قبر چې دي هغه د عیسی علیہ السلام قوم ته بیان کړ او داغه د پاسه باندې يهود او نصاراو عیسی علیہ السلام ته جادوگر او ساحر وي او تنبو تخته علماء لیکي چې یو مړی چې عیسی علیہ السلام را ژوندی کړ نو تپوس ته وکړو چې لاندې سالو هغه ورته ویل چې صاحب نور خبر نه یم وزه چې مړ شوم او خلق یوړم او خخ کړم نو زما د قبر خي طرف ته یو کړکۍ وشوه او پاغي کې څه خلق رانه وته او ما سره استړي مشي وکړه چاغیرانه لاړ نو ماړه کې خیال وکړو چې ته په دې توره سوړه کې څه کې خو تم ورپسې وروځه نو زم ورپسې وروتم چې ووتم دننه یو ډېر عظیم الشان باغ دی ونې دي څه بهترین ولی پکې دی نو دغه وخت چې دا د مازیګر ټیم حدیث کې راځي چې سړی مړ شي نو دی چې هر ټیم خښ کې په قبر کې خو دغه وخت باندې زیړی مازیګر وي ماړه کې خیال وکړو چې منځ قضا کیږي
پټې مې ونغښتې او پاوله کې ناستم او دس مې کولو چې او دس مې کولو نو پدې کې یو جنای رااله او ما ته وی چې سکه وما وی چې او دس کو منس قضا کی وغیرہ توی چې دا زید منځونو نه ده ا د منځونو زمانہ 13 شوا زمان لاسی ونیو ما چاغه لدا سي ټیلا ور کړه داغه غاړه کې یو هارو او هغه اوشلیدو چې اوشلیدو نو جنای زونیو ما چې اوس به مال دا جوړه نو د تار یو سره غیونیو یو ماونیو او هغه مرایم پکې اچولې وساب هغه مرایم لا پیرلې نه وي چې تا आवाज وکړو زه د قبر نه راووت عیسی علیہ السلام فرمایل چې د دې قبر تاریخ وګورئ چې دا مړ کله مړ دی چې پته ولګول نو 3,000 کار شنو چې دې مړو علماء وایي چې 1000 عیش تصدق کو نمز قطرہ غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق وہی بزرگونو خوشحالی دی د یو ساس کی د غم نہ قربان شي خوشحالی او عیش پسړی داسې تیر شي لکه د خوب لیده او غم چې یو منټ پر راشي نو دړه کې دا وایي چې تا خوشحال لا کلوي